أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة الطلاق مدنی سورت ہے، یوکم سلم نمبر دے رستو د سورت دہرنا. مخی سورت کی جہاد و انفاقو نپدی سورت کی اصول ذکر گئی. دارنگی مخی سورت کی مقاصد اربعہ ذکر کرو نپدی سورت کی دہاغی وضاحت کئی. مخی صورت کی جہاد و انفاق و نپدی صورت کی امور انتظامیہ پیش کی. دعوت صورت بومی امور الانتظام. دا صورت دا سیدے لکہ دا صورت تغابن تتمہ. ناول کی امور انتظامیہ دی دا پار دا جہاد. اور اس تو اغا مسائل با ذکر کئی کمچے پا صورت تغابن کیوں. صورت تغابن کی منگویلو سلور غٹی خبری پا کی کئی چاہے کہ اصول اربعہ دی، ایمان دے، رسالت تے، توحید دے، رسالت تے، انفاق دے و جہاد دے، قیامت تذکرہ او قرآن کریم، صداقت دا قرآن کریم. دا سلور خبریں ہوئے نو دی صورت کی ہم توحید بئی، رسالت بئی، صداقت دا کتاب بئی او ایمان بالیوم الآخر بئی. صورت داولنا مخاطب کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ورکی خپل امت تا. دیو جنا یا دلتا کی شروع چی کئی نو پدے طریقے بانے کی چی مشر اغبا امور الانتظام خلقو تا بیانی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگ یاد خلقو تا انتظامی امور خی کور کی بسنگا پاتی کی گئی، کور کی جداوال راولی نو سنگ براولی، کور کی چی اوسے گئی نو تب کمزی کی اوسے گئی نو خزب کمزی کی اوسی گی، خوراک خبری نو سنگ بخوراک کوئی. حکم منلی نو دچاب منی. خبر پکی د خیٹی مرازی نو آغا خیٹ بسنگ سروئی. اللہ با انتظام کئی چی کلتا دا خبری امنلی راغلی ایمان تا توحید تا. دی خبر تا راغلی نو اللہ رب العزت بلا تعالی رزق دا سی زین در کئی چستا پا وحمو گمان کی بم نرازی. بیا چې کومه مسله و امور الانتظام کې
زنانو مسلې دي نو زنانو حالات بدل دي. د بعضې زنانو مسلې یو شانی، بعضې مسلې بل شانی، نو هغې طرف ته پکې اشاره کوي. اگر چې تفصیل قرآن کریم کې نه کیږي، احادیثو کې تفصیل دی، بیا د فقه کتابونو کې تفصیل دی د زنانو د مسائلو، نو د هغې څه بعضې ذکر کوي. بچی کېږي، بچو له به پیسې څوک ورکوي، منځ کې ورانه راشي او مور بچی له بیا پی نه ورکوي، نو څه به کوئ؟ یا چې کوم اجرت دی په هغې باندې نه رضا کېږي، نو څه به کوئ؟ بل څوک دی ولا پی ورکي، ته چې کوم څه کې هغه باندې د روکو کې به دغه ذکر کوي. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے پیغمبره کله چې تاسو طلاق ورکوئ، یا معنی بعضې داسې کوي یا ایها النبی، اے خبر ورکوونکي خپل امت لره، د خلکو ته دا بیان وکړه اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاق ورکوئ خذو له طلاق ورکوئ، نو کله ورکوئ فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ هغې لره لعدتهن، د پاره د دې چې د عدت تیر کی. بعضې معنی کوي فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ دې له لعدتهن په وخت د عدت د دې کې. واحصوا العدة، او شماروئ عدت لره، واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، ربکم چې ستاسو رب دی. مسله ذکر کوي یوه، مطلب د طلاق لفظ دا به داسې په خولې باندې نه راولي، ورانه شوه زه طلاق یې، د طلاق دا لفظ دا به خولې په دغسې نه راولي، دې کې به سوچ کې فکر به کې، نو طلاق به کله ورکې، نو څنګه به ورکې. اے خبر ورکوونکي خپل امت ته دا خبر ورکړه، دا ورته ووایه اذا طلقتم النساء، کله چې تاسو طلاق ورکوئ ښځو لره، فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ دې لره لعدتهن، د پاره د دې چې د عدت تیر کی. امام شافعي رحمت الله علیه معنی کوي فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ دې لره لعدتهن، په وخت د عدت د دې کې. ناغه وایي دا لام چې دی دې ته دا د وخت دپاره دی، وقتیه دی. فی وقت عدتهن، هغه وایي طهر دی، په طهر کې به طلاق ورکې، موږ هم وایو طهر کې به طلاق ورکې. لعدتهن، دې دپاره چې دې عدت تیر کی، نو عدت چې تیرې، نو طلاق چې ورکې، نو څنګه به ورکې؟ نو حدیث کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو طلاق ورکوئ، نو تاسې طلاق به په داسې موقع کې ورکوئ، په داسې وخت کې به طلاق ورکوئ چې په هغې کې تاسو میلاو شوي نه یئ. او زنانه د پاکۍ په حالت کې ده، د پاکۍ په حالت کې او تاسو دغې پاکۍ کې میلاو شوي نه یئ، نو طلاق په دغې وخت کې ورکوئ. نو دې دپاره چې عدت تیر کی، مطلب دا شو چې بې سوچه خبر نه کوي، زما او ستا ورانه جګړه شوه، دی وایي هلکه که ما د سره بیا خبرې وکړې، که ما دا چل وکړو زما ښځه دي داسې ځان ولې خرابوي؟ خبره زما او ستا چلیږي او ته سزا ورکې ښځې له ورکې، ښځه دې لاړه په کور دې پې اور کو، نه دې الفاظو کې په ډېر زیات احتیاط کې ښه. نو طلاق چې ورکولی کېږي، نو طلاق به ورکې، نو یو طلاق به ورکې، په یو طهر کې یو طلاق ورکا، بل به ورکوم ما پرېږده تر دې پورې چې عدت ختم شي. یو طریقه دا ده.
دویمه طریقه دا ده چې یو طلاق ورکو په یو طهر کې په یو پاکی کې، نو کله چې بیماری راشي د هغې نه وروستو بیا په دې بله پاکی کې به بل طلاق ورکي، نو کله چې بیا درېمه پاکی راشي نو هغې کې به بل طلاق ورکي، یو به ورکي. داسې نه په ځای باندې ورته ریپټ وکړي، په ځای ورته درې شمار کې یا د درېو نه زیات، نو بیا لګیایي یو مولا پسې ځي بل مولا پسې ځي، یو مفتی پسې ځي بل مفتی پسې ځي، یوې مدرسې ته ځي بلې مدرسې ته ځي، چې چلو کوم داسې چل مې کړلی داسې خبره مې کړله. ولې کې داسې مسلمان یې او څه وړوکی هم نه لوی سړی، واده دې کړلی که نه لوی سړی، نو ځان خو خیال جوړ کړه که نه دې باره کې خو خیال کوه. وړوکی سړی ته ګیله وکړي او نو ته لوی سړی، عملی زندگی کې د قدم یې ښودی دی، واده دې کړلی. نو فطلقوهن لعدتهن، نابل حدیث راته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په ابتدایي دور کې طلاق چې عام طور باندې خلکو به ورکاو، نو یو طلاق به ورکاو، د دریو په ځای به یو طلاق ورکاو، درې به نه ورکول، یو طلاق به ورکو خبره به خلاصه شو، بس بیا به طلاق نه ورکو، عدت به ختم شو، نو ښځه به طلاق شوه، نو په یو طلاق باندې طلاق شو، عدت ختم شو. وس کدی دواړه بیا واپسی کول غواړي، رجوع کول غواړي، بیا دا خپل تعلقات بیا قائم ساتل غواړي، قائمول غواړي، نو بیا به نکاح دوباره وکړي، خبره خلاصه شي، بیا ښځه خاوند دي. او چې درې پیرې د شمار کړو نو بیا خو به نه کېږي څه، یا خبره خلاصه ده بیا نه کېږي. څوک بولې چې بیا دا ښځه بل په نکاح کې نه راغلی او بیا د هغه ځای نه طلاق شوي نه او هغه عدت تیر شوی نه، نو بیا د سړي لپاره جایز نه ده. نو خیال پکار دا الفاظ دا د سره سوچ او فکر کې په خوله باندې راوستل نه پکار. نه بعضې نور پکې دي هغه بل څه وایي درې طلاق یو طلاقي، اگر درې یو نه وي خبره الټه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو عام طلاق چې به ورکول، نو خيار خلک واغي او خيار سړی چې هغه یو طلاق ورکوي ډېر نه ورکوي، نو هغه به یو طلاق ورکاو د دریو په ځای باندې، نو کار پې کېږي که نه، ته بیا نکاح مه کوه، دغسې پرېږده، طلاق به شي، خبره به خلاص شي، کور نه بوځي. او چې ته درې دې په یو ځای ورکړو نو هم به د کوره وځي، خو په دې یو کې بیا سوچ فکر پکې نه کېږي او دې بل کې بیا سوچ او فکر کېږي، موقع میلاویږي. نو فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ دې لعدتهن د پاره د عدت تېرولو، واحصوا العدة او شماروئ عدت لره، شمارئ به څو شو. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، ربکم چې رب ستاسو دی، الله تاسو ته حکم کړی داسې کوئ ته خلاف کې لګیای، الله نه ویریږئ. درې طلاق په یو ځای ولې ورکوې؟ درې طلاق په یو ځای مه ورکوه، الله یې ویریږه. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، د الله د حکم د خلاف ورزۍ نه ویریږئ. هغه الله چې ستاسو رب دی د هغه د حکم خلاف ورزي مه کوئ. لا تخرجوهن من بیوتکم، نو مو باسئ هغې لره د خپل، لا تخرجوهن من بیوتهن، مو باسئ هغې لره د خپلو کورونو نه، د هغې کور دی ستا، دا کور چې دی نو دا خو د هغې کورونه دي، ستاسو کورونه د هغې کورونه دي که نه، دا نه جوز، دا ستا دی او د ښځې پکې هېڅ نشتي، نه تاسو یو بل سره روغ یئ نو دا کور د هغې دی. دا د که طلاق دې ورکو نو هم دا د هغې دی تر عدته پورې تینه وباسي نه. لا تخرجوهن، مو باسي هغې لره من بیوتهن، د خپلو کورونو نه، د هغې له چې کوم کور تا ورکړلی د اوسېدو دپاره دې ورکړلی، نو دا د هغې کور دی، نو په هغې کې به دا اوسېږي. طلاق دې ورکړلی نو هم به اوسېږي. ولا یخرجن، په خپله به هم نه وځي، الا یاتین بفاحشة مبینه، مگر دا چې راتللو کې هغه په فحش کاره باندې،
کله کله داسې وشي کور یې ولا جدا ورکړلی وایي دا تاسو او ستا اولاد په دې کور کې اوسئ نو ما وباسه بیا طلاق دې ورکړلی نو وباسې مو کې بچي دي نو دغه بچو سره به ځان له اوسېږي که نه اوس معاشره خرابوي ګن جوړوي بدنامي جوړوي نو الا یاتین بفاحشة مبینه مگر دا چې راتللو کې په فحش کاره باندې په بدکارۍ باندې نو بیا وباسئ عدت ختم شو وی باسا وتلک حدود الله دا حدود دا الله دی ومن یتعد حدود الله سوچت تجاوز کې دا الله د حدودنا فقط ظلم نفسه یقینا ظلم کړل په خپل ځان باندې وخذبهم نوزی خزی په خپل باندې نوزی تاسو به نو باسي نو تاسو به نو باسي واغي به نوزی نو ورپسې وای او اوزه بنا کته قلاره کې نه حرامي توپ کې نوزا زور نه ور کوي بیا وتلک حدود الله دا حدود الله دی من يتعد حدود الله او سوچ تا تجاوز کې د حدود الله نه فقط ظلم نفسه یقینا ظلم کړل د خپل ځان باندې لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري تنپويږي تا ته پته نشتی ته خپل ځان په سود او زیان نه پويږي الله ته اوس پارا الله حکم منا لا تدري تا ته پته نشته ته نه پويږي لعل الله زرد چې الله با يحدث بعد ذلك شاید چې الله پیدا کی زرد چې الله پیدا کی یحدث بعد ذلك امر ورستو د دینا یو خبره یو کار مینا محبت الله اجازه مکوه درې طلاق په یو مور کا نو یو طلاق دی ورکړل نو کې دې شي چې وس الله رب العزت دې دواړو په منځ کې مینا محبت پیدا کی او دی یو بل ته دا سی واپس شي رجوع کی او بیا زندگی تیرې نو په خپل طریقې تیرې نو چې وخت وته ای کنه موقع وته ای کنه درې طلاق دی ورکړل دوی وس وینا زمو توبه ده نو توبه وباسي او توبه به موږ کیږي نه یو طلاق ورکړل نو وس وخت ته بیا رجوع کولای شي راتلې شي الله وی دا څه کوي نو فیضا بلغنا اجلهن نو کله چې ورسېدي خپل نیټه ته نیټه نږدې شي شو یو طلاق دی ورکړل طلاق وخت نږدې شو دا خزوې زما په توبه دا نو بیا بداسي نه کوم ها خلاف ورزي باندې کوم نو سوګه نو فیضا بلغنا اجلهن نو کله چې نږدې شي دی خپل نیټه ته فامسکوهن نو ځان سره وساتئ بمعروف فقانونی شرعی باندې شریعت په طریقه باندې او فارقون یا پریک دی جدائی کوي بمعروف په خپل طریقې باندې واشهدوا ذوی عدل منکم او گواهان طلب کوي په دې باندې دوا عادلان تاسو نو واقع شهادت لله او قائم وي گواہی د الله د پاره د الله د پاره گواہی قائم وي نو چې یو طلاق دی ورکړل او نیټه ختمېدون کی دا عدت ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی نو دا خزه هم وای زما توبه ده سړی وای زما توبه بیا بداسي نه کوم اوس پکې چانس شته واپس کولای شي نو الله زکوي فامسکوهن بمعروف چې یو طلاق دی ورکړل نو ځان سره ساتل شي په خپل طریقې باندې ځان سره وساته قانوني شرعي باندې ځان سره وساته نو رجوع وتوکا او فارقوهن یا دیوینا یو پیر دی الله خلاص کړم بیا نشم کوله بیا رجوع نشم کوله یو خبره ده مکړی می دا نشم ساتل اوس نو فارقون نو بیا جدا کوي نو وخت نس دے دے نو سوت موای بیا نو داغه چې کوم حق کیږي هغه تعالی کا وای په مخ دی ښا نو فارقون نو جدای کوي پریک دے بمعروف شریقانو ما په خپل طریقې باندې واشهد او ذوی عدل منکم او کله چې جدا کوي نو بیا گواهان طلب کوي په حمایت و گواهان عادلان تاسو نو واقع شهادت لله او قائم وي گواہی د الله د پاره
الله د پاره قائم وي، گواہی د الله د پاره قائم کوي. ذالکم یعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، دا واعظ او نصیحت کی تاسو ته په دی باندې الله هغه څوک چې ایمان لري په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې، الله باندې ایمان لري، د الله پر رسول باندې ایمان لري، آخرت باندې ایمان لري، نو هغه کار وکړي چې الله د طویل نو طلاق ورکړي، نو یو طلاق به ورکړي، آداب په سوچ سمجھ سره ورکړي، نو کله به ورکړي، نو په وخت د پاکۍ کې به ورکړي، په هغه پاکۍ کې به ورکړي چې پای کې ته ملاو شوی نه. نو دا بس تاسو سو وخت نه سوچ دی، فکر دی، طلاق به ورکړي کله، نو طلاق چې ورکړي نو په هغې عدت کی پاغی پاکی کی بور کې چې پای کې ملاو شوی نه. مطلب دا دی چې د میاشتې نه به دا ستا پروګرامي چې وس زما او د دې په منځ کې روغه نه جوړېږي، تعلقات نه قایمېږي، ژوند نه تېرېږي، نو دام په اور کې نشم اچولی او ځان هم په اور کې نشم ودرولی. میاشتې نه به سوچ او فکري چې د دې کله پاکي راشي، دا پاکي په دغه پاکۍ کې وخت تېر شي، آخري حد ته راورسي، نو طلاق به ورکړم، نو ورپسې به اولنۍ بیماري چې راغله نو یو به شي، تېره شوه بیا بله خبره بیا رستون بله هم راځي. د چا بیماري د سره اډو کېږي نو بیا به څه کوي، وړوکې ده نو بیا به څه کوي، یا بوډۍ ده، داسې حال ته رسېدله چې هغه عمر ده چې د هغې بیماري ختمه شي ده، نو بیا به څه کوي، نو هغه وروستو آیات کې ذکر کوي. نو فاذا بلغنا اجلهن، نو الله وایي چې کله ورسي دا خپلې نیټې ته، نیټې ختمېدونکې شي، نیټې نږدې شي، اوس جدا کوي که ځان سره ساتي او که جدا کوي پرېږدي. نو یو طلاق دې ورکړلی، یو ډز دې پرې کړلی، نو اوس ته ستومانه شوې، یا هغه پرې لګیا ده منت زاری کوي، او سړی جو کمزوری د هغې منت زاری ته، د هغې پریشانۍ ته ټینګېږي نه، هغې چې دوه وخت کې توی کړې آینده دپاره چې ته څه وی زه به ستا وینځه یم او داسې ژوند به تېروم، ستا نوکره به یم چې څه کوې هغه کوه ځان له، زه ژوند به تېروم. دی وایي زه ټیک ده نو فامسکوهن، ځان سره بیا وساته، خو بمعروف قانوني شرعي باندې، شریعت په طریقې باندې ورته رجوع کا، نو په قانون شرعي کې دنه وساته، او فارقون یا جدا کنو پرېږده بمعروف شرعي طریقې باندې. واشهدوا ذوي عدل منکم، په دې باندې ګواهان هم طلب کوي، نو دې چې کوم حق کېږي نو هغه حق ولا ورکړه، خبر خلاصه کوي. واقیموا الشهادة لله، او گواهی قائموي د الله دپاره. ذالکم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، دا واعظ و نصیحت کولی کی تا په دې سره چاته چې ایمان لري په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې، الله باندې پر ورځ د آخرت باندې چې ایمان لري، نو هغه ته واعظ و نصیحت وکولی کېږي. چې څوک یې الله نه مني، د الله رسول نه مني، قرآن نه مني، قیامت نه مني، نو دی چې څه کوي نو بیا دې کوي، نو بیا که دی 3 ورکوي او که 100 ورکوي او که 100 ورکوي، نو دی سړی راشي وایي ما 100 طلاق ورکړلي، کله وایي ماله 100 طلاقونه راکړي، 100 پیرې خو به یې ویلي راته وایي ښځه وایي. نو دا داسې دی چې دا بېدینۍ په عالم کې روان دي، الله باندې ایمان نشتی که نه، ایمان په آخرت باندې نشتی. 100 طلاق چې ورکوي خو خبره خلاص کم طرف ته ځي. ومن یتق الله، او څوک چې یره کوي د الله نه، یجعل له مخرجا، نو الله به وګرځوي د هغه دپاره لار د خلاصي د هر مصیبت نه. ومن یتق الله یجعل له مخرجا، او څوک چې یره وکړي د الله نه، تابعداري کوي د حکم د الله، د حکم د تابعداري چې چا کوله، نو یجعل له مخرجا، نو وبګرځي الله د هغه دپاره زید خلاصي، وبګرځي الله د هغه دپاره زید وتو مخرج وایي. مخرج وایي دا بعضیونه کې لیکلي اگزاش، بعضی کې لیکلي مخرج، بعضی کې لیکلي نکلنے کا راستہ، د وتو لار،
او هر مصیبت چې د هغې نه د وتو لار به درته الله وښیي، الله به لار جوړه کړي، الله به د هغې نه وباسي، ښه مصیبت نه به اخلاص کړي. ویرزق من حیث لا یحتسب، او رزق به ورکوي الله هغه چا دغه سړي له، ویرزقه من حیث لا یحتسب، او رزق به ورکوي الله هغه له د داسې ځای نه چې د ده په وهم و ګمان کې به هم نه وي، وهم و ګمان کې به هم د ده نه راځي. ښه کم ځای نه دا رزق راغی، دا رزق چا راولېږه، ډوډۍ چا راولېږله، مال چا راولېږه، الله بوله داسې اسانه باندې لار جوړه کړي. ویرزق من حیث لا یحتسب، او په کار څه دي مخکې خبره وکړه، من یتق الله، تقوا په کار ده، الله نه یره په کار ده. نو الله بوله لارې جوړې کړي، د رزق لارې به جوړې کړي، د مال و دولت لارې به جوړې کړي، د مصیبت نه د وتو لارې به جوړې کړي. ومن یتوکل الله، څوک چې توکل کوي په الله باندې، فهو حسبونه، الله ولا پوره دی. نو چې الله د چا دپاره پوره شي نو بیا یې بل څه ته ضرورت نه وي. ان الله بالغ امره، یقینا الله رسونکی دی خپلو فیصلو لره، بالغ امره، الله رسونکی دی خپل حکم لره، ولا فیصلو. لقد جعل الله لكل شیء قدرا، یقینا الله ګرځولی د هر شي دپاره یو وخت، یو اندازه، د هر یو شي دپاره الله یو وخت ګرځولی. ټیم نشته بیا بوش. یا ایها النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، کله چې طلاق وهي تاسو ښځو لره، فطلقوهن، نو طلاق ورکوئ دوی لره لعدتهن، دپاره د تېرولو د عدت، یا په وخت د عدت د دې کې، واصل عدت، او شماروئ عدت لره. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، ربکم چې ستاسو رب دی. لا تخرجوهن، مو باسی دی زنانو لرا، من بیوتهن، د کورونو د دینه، ولا یخرجن، په خپله دي ماغه نوځي، الا یاتین بفاحشة مبینه، مگر دا چې راتللوږي په فاحشکاره باندې. وتلک حدود الله، دا حدونه د الله دي. ومن یتعد حدود الله، او څوک چې تجاوز کوي د حدود د الله نه، فقد ظلم نفسه، یقینا ظلم یې وکړو په خپل ځان باندې. فلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، تا ته پته نشته شاید چې الله به پیدا کړي په منځ دې کې محبت. فاذا بلغنا اجلهن، نو کله چې ورسي د خپل نیټې ته، فامسکوهن، نو ځان سره وساتئ، بمعروف، په خپلې طریقې باندې، په شریعت په طریقې باندې، او فارقوهن بمعروف، یا جدا کوي پرېږدئ په خپلې طریقې باندې. واشهدوا ذوي عدل منکم، او گواهان طلب کوي دو عادلان ستاسو نه، واقیموا الشهادة، او سیده کوي پوره کوي گواهی د الله دپاره. ذالکم یوعظ به، دا واعظ نصیحت کولی کېږي په دې سره، من کان یؤمن، هغه چا ته چې ایمان لري په الله باندې، پر ورځ د آخرت باندې. ومن یتق الله، او څوک چې یره کوي د الله نه، یجعل له مخرجا، نو به ګرځي الله هغه دپاره زید لار د وتو. ویرزقه من حیث لا یحتسب، او رزق به ورکوي الله ته لره د داسې ځای نه چې د په وهم و ګمان کې به هم نه وي. ومن یتوکل الله، څوک چې توکل کوي په الله باندې، په الله باندې ځان سپاري، فهو حسبه، نو الله وله پوره دی. ان الله بالغ امره، یقینا الله رسیدونکی دی، رسونکی دی خپل کار ته. الله چې کومه فیصله کړله نو هغې ته الله بالغ امره، رسونکی دی خپل کار، خپلې فیصلې ته، یا خپل فیصلې لره رسونکی دی خلکو ته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، یقینا الله ګرځولی د هر شي دپاره یو اندازه، یو وخت. الله رب عزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر